د واده نه پس د صحیح زندگی شروع شي د به خزي هغه شهوت پوره کول پکار دي نه دا به هغه ته باندې یو باندې کوي بل باندې کوي ځکه دا هغه شهوت نشي پوره کولی د غټه مسله چې ته کوم جوړي نه دا چې د ټیم به کوي د ټیم ډیر زیات کوي دومره کمی چې بس ډیر ملګر پکې براه راست ماته ویل چې مولوی صاحب بس ویلا ورنږدې شوی نه بیبي ته بس ما کار به شي نو په دې هو کار نه کیږي محترمو نن سبا یو ګناه دا عام ده چې هغه ته د الله ګناه وي یو کس په خپل لاس سره شهوت پوره کوي دته با کومه سزا میلاوي نمبر 1 خبره ده دویم نمبر خبره ده چې د بدني کم نقصان د تمیلاویږي د بدن ته څومره نقصان رسي دریم نمبر ده د واده نه پس چې بیا د کوم ژوندۍ شروع کیږي دته په هاي کې به څومره مسائل مه تر راځي نمبر 1 خبره ده محترمو چې کم کسان د الله ګناه کوي حدیث مبارک کې دته لعنتی ویلې شوی دا ملعون دی ها چې څوک د لاس دا د لاس باندې خپل شهوت پوره کوي حدیث مبارک کې راځي دا سړی ملعون دی دا لعنتی دی د الله د رحمت نه لري دی نه دا مونږ او تاسو نه د پکار چیرې مونږ او تاسو د لاس د ګناه کوو ډیر نوجوانان په دې باندې ځان خراب دویم نمبر مسله دا چې د بدن ته دومره نقصان رسي کنه چې اکثر مونږ سره ډیر ملګری رابطې کوي چې مولوی صاحب زمونږ او د سوسنه ټینګي مونږ دا کار کړی دی او یا دا کار کوو نه زمونږ نه بیا تشو امتیازي مونږ چې کله او دس مات کو کنه نه بیا رانه دا قاتلی روان او دا ساس کې رانه روان نه دلته کې رانه وي اکثر مونږ کیږي او مونږ خپل او دس وي په 10 منټه او 20 منټه کې زمونږ او دس نه وچی نو محترم مونږ او تاسو لپاره کار دي چې ځان د لاسو د کار نه وساتو بدني بیا دا سره دومره کمزوري شي نوجوان یو سم بوډا ښکاري چې څوک دا کار کوي یو خو بیا مخ کې نور نه دا خبره بیا یاد وساتئ بل دا چې دته مه ته زندگی روان ده هغه زندگی دا د واده نه پس د صحیح زندگی شروع شي د به خزي هغه شهوت پوره کول پکار دي نه دا به هغه ته باندې یو باندې کوي بل باندې کوي ځکه دا هغه شهوت نشي پوره کولی د چې کم دینه د واده نه پس چې د کوم صحیح زندگی شروع کی نه دا به د خزه حق نشي ادا کولای چې د لاسو کار کړي بل دا دته یو اهمه مسله د واده نه پس چې کوم ز تاسو ته دا اهمه مسله اهمه دا چې تاسو ووري دا په دې ځان پویا کوي د غټه مسله چې د کوم جوړي نه دا چې د ټیم به کوي د ټیم ډیر زیات کمی دومره کمی چې بس ډیر ملګر پکې براه راست ماته ویل چې مولوی صاحب بس خبره د پردیم د خلک ضروری ویلا ورنږدې شوی نه بیبي ته بس ما کار به شي نو په دې هو کار نه کیږي محترم نو موږ او تاسو لپاره کار چې ځان د دې لاس د ګنا نه وساتو د واده نه پس چې کم دینو یو مسله وته چې ټیم مکمل کړي هدا امتیاز نه پس چې کم دینه قطرې ته بس داسې رواني په 10 منټه 20 منټه کې او 10 نه وچی بل غټه مسله دا چې په اولاد پیدا کېدو کې اولاد ورکه الله جل شانه دا د انسان کار نه دی نه د ډاکټر کار نه د یو عالم کار نه د یو بل مسلمان کار دی دا الله ورکي خلکا هغه دنیوي لحاظ سره چې کم اسباب دي نه د بدن دومره کمزور شوی چې د الله صدا کار کړي چې اولاد پیدا کېدو کې مت به غټه مسله بیا ډاکټرانو لاړ شي نه ډاکټران صاحبانو ته چې تلل شي او ټیسټ وکړه چې دا کله د دې معنی ټیسټ وکړي د دې اوبو ټیسټ وکړي د اوبو دومره نری شي چې د اولاد د پیدا کېدو د اوبو د جوګ نه دا سم محترمو د مخکنا نوجوانان ته زما دا یو خواسته او ځان کنټرول کوي د لاس د ګنا نه ځان اوساتئ ګور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نوجوانان ته خطاب کوو نه قریش نوجوانان ته دا وی رسول الله مبارک ک تاسو د واده استعداد نه لرئ د واده طاقت نه لرئ به روزي ډیر نیسئ که سړی روزي نیسی کنه نه به دې تړلې کېږي سړی خوراک کم کوي او دغه شنزان د نظر حفاظت کوي دې زون ته به اړه نه کېږي د ثواب پنځ باندې خبرې شرک د ډېر اهمیت دي نوجوانان باندې بیماری نه بچ ځانو ساتي بدني به موږ ته ډېر فائدہ وشي الله خوشاله کا ثواب پنځ شرک فج اسلامي ادا او سره فالو کې الله خوشاله